بنیادی هدف او بنیادی ټارګټ دا دی چې دا کوم شپېته اویا قبیلې د پښتنو د پاک سرزمین په دې ځمکه باندې پرتې دي، نو دا تمام قبایل د خپلو وسایلو او د خپلو حقوقو د تحفظ دپاره د یو پټکي او د یو جنډې د لاندې راجمع کول دي او دی ټول راغونډول دي. مونږ د دې مقصد دپاره یو منشور او خپل هدف حاصلولو دپاره څه خاص قواعد او ضوابط هغه مقرر کړي دي. هغه ستاسو په وړاندې اقدم په هغې کې تر ټولو نه اول صوبایي خودمختاري ده چې څرنګه آیین اتلسم کم ترمیم دی، هغه آیین مونږ ته د اجازت راکوي چې څومره حقوق دي تمامو ثبوت ته دي هغه پوره ملو شي، لیکن بدقسمتۍ نه په هغې باندې عمل درآمد نشته. زموږ اولنی هدف دا دی. دویم نمبر ادارتي اصلاحات. هر اداره د عوامو د حقوقو د تحفظ آئینی طور باندې ذمہ داره ده، لیکن دا هم چې کوم دی نو معدوم دي، عدم دی، په دې کې استحقاق نشته دی. دریم نمبر اعتماد سازي ده، یعنی د ادارو او د عوامو ترمنځ چې څومره لرېوالی دی او یو غیر یقیني فضا په دې ملک باندې قایم او دایمه ده، نو هغې د ادارو او د عوامو ترمنځ چې کوم لرېوالی دی هغه د نزدېکت دپاره پښتونخوا قومي جرګه هغه خپل سعی او خپل کوشش کې لګیا دی. څلورم نمبر د قانون بالادستي. د تاڼو نه والا تر عدالتونو پورې انصاف دا نه ښکارېږي او نه د انصاف شته. د دې تمامو انصافو د حصولو دپاره پښتونخوا قومي جرګه د قانون د بالادستۍ دپاره په اول صف کې لګیا دی، هغې دپاره محنت او کوشش کوي. احتساب. په ملک کې د چینې یا د اوړو آی بی پی اوګرا نیپرا نور داسې څومره چې مافیاز دي هغې سره احتساب کول او د دې نه وروستو چې کوم طاقتونه هغه کوششونه کوي او دې طاقت ورکوي لګیا دی، نو هغې سره احتساب کول د هغې نه سوال کول. د ملک چې کوم نظام بربادولو والا خلک دي، چاہے هغه پارلیمنټیرین دي، چاہے بیروکریسي ده، چاہے مقتدر ادارې دي، څوک هم چې دي خو چې زما د ملک نظام خرابوي او د ملک په نظام په بربادۍ کو تباهۍ کې د هغې لاس دی، د هغې مخې ته ودرېدل د ګریوان نه رانیول انشاءالله د خپل مشر د خالد ایوب صاحب په مشرۍ کې به د هغې ګریوان ته لاس اچوو انشاءالله. دویم چې کوم انصاف زموږ په دې وطن کې دی چې هغه ډېر زیات ګران دی، نو زموږ د پښتونخوا قومي جرګه د خالد ایوب صاحب په مشرۍ کې د عوامو اندروني او بیروني چې کومې جګړې دي، کوم د هغوی هغه خپلو کې نزاع ده، نو هغې دپاره یو مصالحاتي نظام جوړول دپاره د دې چې کوم زموږ د تاڼو کلچر دی چې ټولې دنیا ته هغه عیا دی، هغه اثر من الشمس دی، هغه هر چا ته پته ده چې زما د تاڼې نظام چېرته کې دی او زما د عدالتونو نظام کوم طرف ته روان دی او څومره غټې پیسې په دې باندې لګي یو غریب سړی هغې ته رسېدی نه شي. نو د دغه چې کوم د عدالتي هغه مهنګه ترین انصاف دی د هغې نه به انشاءالله چټکاره حاصلېږي او هر یو پاکستاني او پښتون ته به د هغه په درشل باندې انشاءالله د پښتونخوا قومي جرګې په وساطت باندې هغې ته انصاف میلاویږي انشاءالله. بنیادي کوم ضروریات او حقوق دي، کوم سوشل سیکورټیز نظام دی هغه به مضبوطېږي. دپاره د دې چې کوم ډایرکټ او انډایرکټ ټیکسونه وصولیږي نو هغه دې په تعلیم، په صحت باندې، د بېروزګارۍ په الاونسز باندې هغه دې ډایرکټ په عوامو باندې ولګي. نن هر چا ته پته ده چې د ټیکسونو کوم ظالمانه نظام دی، نو هغې کې بنیادي ضروریات چې کوم دی هغه ټیکس په عوامو واپس نه لګیا دی، هغه په اشرافیه باندې، هغه په مافیاز باندې، هغه په قبضه ګروپ باندې، زما په سیاست باندې، هر څه باندې هغې قابض دي، په هغې لګي. لہذا د دې خلاف چې کوم دی اواز اوچتول دا به انشاءالله پښتونخوا قومي جرګه کوي. د عوامي رایې چې کوم احترام دی، هر قانون، هر پالیسي، هر معاهده چې هغه جوړېږي چاہے آئی ایم ایف سره چاہے نور بینکونو سره، نو هغې کې به تر هغه وخته پورې به هغه کاله عدم وي چې تر څو پورې دغه فیصلې، دغه پالیسي د عوامو د رای مطابق نه شوي. انټرنیشنل چې کوم ریلیشن دی یا بین الاقوامي تعلقات دي، نو زموږ سره چې کوم ګاونډ ملکونه پراته دي، چاہے څومره ملک زموږ دشمنان نه دي، موږ هغې سره تعلقات او دوستي غواړو او څرنګه چې په یورپ کنټریز کې بغیر د ویزو نه
هغې سره په کم د هغې هغه خپل حدود دي هغې ته هغې ازادانه ځي راځي کاروبار کوي روزګار کوي. زموږ د پښتونخوا قومي جرګې هم دغه پالیسي باندې عمل کولو دپاره انشاءالله موږ کوشش کوو. دغه انتهایی اختصار سره نور منظور صاحب چې کوم یو انټیلیجنټ انسان دی انشاءالله هغه به پوه شوي وي. د خپل چیرمین صاحب په اجازت باندې تاسو ته ما خپل منشور وړاندې کړو. الله تبارک وتعالی جل وعلا دې موږ او تاسو ټولو له په شریکه باندې په دې کې کامیابي نصیب وګرځوي.